وشو بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرینو، زه ولی الله شاه یم او د یو ښه خبر سره تاسو ته مخاطب یم چې ان شاء الله چې د اوبو کومه سطحه ده هغه په تدریج په کمه روانه ده او اوسه پورې تقریبا یو 2 فوټه اوبه کمې شوي دي. او بله پکې د خوشحالۍ خبره دا هم ده چې اخوا چې کوم هغه اوبه راتلي هغه موی بندي شوي دي او بارانونه هم هلته کې ولاړ دي. د کابل نه ملګري را سره رابطه وکړه، هغوی وایي چې دلته کې دویمه ورځ ده چې اسمان شین دی د چترال نه او داسې د کالام چې کوم مسلسل باران و هغه موی ودرېدلی دی. نو دا تاسو وګورئ، دا زه تاسو ته دا باړی ښیم، پرون په دې ټوله باړی کې اوبه وي. دا وګورئ، دا باړی ښکاري تاسو ته ټوله. دا وګورئ، دا ته وګوره هغه ماشوم کس چې ناست دی پرون دغه ځای دغه کس وګورئ، دغه ځای پرون دا ټولې اوبه وي، دغه ځای تکلیف کې راځي، ګوره دا ټوله خالي شوې د دې خو وګوره دې باړی ته لږ وښایه، د راشه دا د کاڼي دغه وښایه ورته ته. او کوم چې په صنوبر کلي کې کوم کورونو کې اوبه دي نو هغه هم چې دي نو هغه خو لا شته دی. او په خواسي کلي کې او دا دی چې کومې های سکول سره اوبه وې نو هغه ختمې شوې، جنازګاه سره چې کومې اوبه وې هغه هم ختمې شوې. دا کاڼي ورته مونږ دغه کړی و، تاسو ګورئ د دې کاڼي نه اوبه وړېدلي دي، دا کاڼي ښکاري که نه دی کې. او دا ګوره دغه سیکل والا چې را روان دی د ده نه اوبه د هلکان ماشومان را روان د دوی نه هم اوبه اخوا وي. نو تاسو څه ګورئ دا باړی چې دا مکمل د اوبو نه خالي شوې ده او په تدریج ډېرې زر دا اوبه په ښکته روانې دي. او خدای پاک دې د هغه ټولو خلکو سره ښه وکړي چې د دې خلکو ته دعاګانې کړي دي، چا ورسره څه امدادونه کړي دي. نو د هغه ټولو خلکو ډېره مهرباني او شکریه. او د خدای پاک ته یو پیره بیا سر په سجود ټول پکار دي چې داسې آفتونو بلاګانو مصیبتونو نه موږ د همیشه دپاره وساتي. او داسې دی چې په دې کې زه د خپل کلي خاص کر خبره کومه چې دلته کې مالی نقصان خو د خلکو شوی دی، خو جاني نقصان الحمدلله نه دی شوی. دا ډېره غټه خبره ده. داسې په نورو علاقو کې په دې زنګ په دې خوشه په نوښار کې جاني دغه دومره نقصانونه نه دي شوي، بلکې زما په خیال په نیش برابر دي. او د سیلاب دغه چې دي اوبه چې دي په تدریج په ښکته روان دي. د ډي سي صاحب وینا ده چېرې د اخوا نه اوبه چې دي نو هغه بالکل کمې شوي دي. او دا اوبه چې دي دا به انشاءالله د 4 ګنټو کې به دا ډېرې مکمل هغه خپل، بلکې زما خپل خیال دا دی چې تر ماښامه پورې به چې دا سیند به هغه خپل حالت ته تلي، ځکه چې د اوبو اخراج چې دی بهو چې څومره ډېرو اخراج د هغې نه هم زما په خیال چې اوس سیوا دی. ځکه د اوبو چې مونږ سهار 6 بجې وکړ 5:14 منټه باندې چې ما کم وکړو نو هغه ټایم زما په خیال داسې یو نیم فوټ تقریبا یو 15 انچې ښکته شوي. اوس خو بالکل د 2 فوټه نه، بلکې چې کوم ځای په دې لارو کوڅو کې اوبه وي لکه څنګه چې تاسو ما دا باړۍ وښوده دا ټوله خالي شوې ده، داسې هغه ټولې خالي شوي دي. خو دلته کې مسله یو دا ده چې زنګ د سیند اوبه چې ښکته شوي نه نو د اکه صنوبر کلي نه او د خواسي کلي نه اوبه به نه روځي، ځکه هغه د کرپاڼۍ هغه ډب کړې ده. نو چې دا لږ ښکته شي نو اکه اوبه به اټومیټک د کرپاڼۍ هغه را شروع شي، دغه کورونه نه به اوبه هم په راوتو باندې شروع شي. نو بس یو ځل بیا تاسو ته په دې ښه د خوشخبرۍ سره چې خدای پاک هغه کم افت چې دی نو هغه په تلو باندې دی. خو بس د حکومت نه پکې یو مطالبه ده چې ډېر کورونه پکې پروت دي د غریبانانو، هغوی سره امداد وکړي او د زمیندارانو سره خامخا امداد وکړي. ځکه چې زمیندار موږ ته پته ده چې سره څومره ګرانه ده، تخم څومره ګران دی، کچالان وږي نور څه چې دي هغه مکمل ختم شوي دي. بوسونه چې د خلکو په کورونو خلکو ځان ایستی دی، څه لږ ډېر سامان ایستی نو سامانونه نو چې د کمو خلکو کورونه هغوی هسې خو متاثره هر سړی دی، ځکه د مزدور کار مزدوري نشته. نو حکومت چېرته د وطن کارت څه دغه هم کوي، اعلان هم کوي یا داسې د امداد اعلان کوي، نو مهرباني دې وکړي د سیاست نه بالاتر د هغه خلکو سره ضرور امداد وکړي چې کم یو لیست دې جوړ شي چې کم مزدور کار دی، دیاړي مار دی، ځکه هغه سړی متاثره ډېر دی. او بیا چې خاص کر د چا په کور کې اوبه دي او د هغه مال حال هغه چې څومره خراب شي پکه مقدار د هغوی سره وکړي، ځکه امدادونه الریډي د بار نه راځي. خو بس دغه دا دی چې منصفانه تقسیم وشي نو دا به ډېره زیاته ښي. او منصفانه تقسیم دا دی چې د غریب کور ته دې ورسي، ځکه دا څو وخته موږ خلک هم لږ زیاتې کوي. ما وکته پرون هم څو د امداد دغه راغلي د روجو د پخو روجو او د بوتلې د اوبو والا او جوسونه، نو چې خلکو کم بې دردۍ سره او کم دغه سره داسې یوړه نو په هغې زما زړه ته هم ډېر دک ورسېدو. او ظاهره ده چې د هغه خلکو هم چې څوک ویشي یا څوک ورکوي مخیر حضرات ای به هم خفه کېږي، ځکه چې څومره تا ته ضرورت وي اکه والا چې د بل سړي ضرورت هم راشي. دا نه چې ته پخې روجې که اوس یو سړی 6 ډبې والي او 10 وخوري 15 وخوري نورې به خو غورځئ،
کومي روجي خو سړی وي بلې ورځ ته به یې کېدي بلې هفتې ته به یې کېدي نو دا مهرباني وکړي خلکو ته پکې دا یو خواست دی چې څومره څوک سره وړي څومره درته د اوبو ضرورت وي مکې مو اوبه واله څومره درته د خوراک یې راوړو څومره چا راوړو ډېرې دعاګانې وله کړو ښه په سړیتوب ښه په دغه سره چېرې هغه خلک ځي چې دلته نه تاسو ته هم دعاګانې وکړي او تاسو هم ورته دعاګانې وکړي دا یو غټ کار دی تاسو ته پته ده په دې وخت کې د پخلي دومره ګران کار دی ما ته پته ده چې تاسو په بازار ته لاړ شئ د ټماټرو تپوس وکړه د پیازو وکړه د غوړو وکړه د شنو مرچکو وکړه د سبزۍ وکړه د غوښه خو خود داسې ده نو دا ډېره ګرانه چې یو سړی دیګ او دوه دیګه پخوي یا روجې ته وګوره او دوه دیګه او لس دیګه راوړي او دلته کې دې خلکو ته ورکوي دا د ډېر غټ زړه کړی دی او الله دې نه کړي زما خو خپل خیال دا دی چې دا خدای دې نه کړي دا حالت د کاتسالۍ طرف ته روان دي نو که دا خلک شکر ناشکري کوي نو خدای دې نه کړي چې دغه شي ځکه په ټول ملک کې فصلونه چې دی ټول خراب شوي دي او په ټول ملک کې تقریبا ګوره په ځناورو باندې بیماري رااله او بیمارۍ نه پس سیلاب ډېر زیات تر ګډو تر چیلو تر غواو تر میخو تر دې چې زنګ دې کلي کې پکې په دې سیند کې موږ خپلې اوښه مو لیدو پکې روانو نو داسې دي چې دغه طرف ته نو الله دې نه کړي چې کاتسالي راشي خو دا خبره ده چې خدای طرف ته مکمل رجوع پکار ده او خدای پاک نه د خپلو ګناهونو معافي پکار ده او چې کوم خلک څه لږه ډېره ښېګړه کوي نو هغې هغې ته ډېرې دعاګانې پکار دي خدای دې ډېر تیر ورکړي ځکه چې انسانیت لا جمدی دی مسلماني لا شته دی ځکه چې دا سیلاب په موږ چې رالو د دې نه مخکې په ټول ملک کې سیلاب و ځکه دې خوا د هغه خلکو له غوندې توجه کمه ده خو بیا هم ډېره زیاته ده نو موږ په دې خوشحالېږو چې څوک روجې راوړي څوک پاخه ترکاري راوړي څوک کپړې راوړي څوک جوس اوبه راوړي نو موږ خوشحالېږو چې الحمدلله انسانیت هم شته مسلماني هم جمدي ده مسلماني شته په خلکو کې نو چې تر کومې مسلماني وي دا ملک به هم خدای نه خرابوي دا خلک به هم خدای نه خرابوي همدغه سخیان د خدای پاک خوښ دي او دوی له د خدای ډېره تېره ورکړي د مجبورو د خدای پاک د خپل در نه ثواب وکړي نو انشاءالله سات په سات به تاسو سره په لایو راځو او دا به درته وایو چې تاسو وګورئ چې اوبه کخیري په تدریج کمېدو واله دي دا د ښه خوشحالۍ خبر ده خدای پاک ته شکر پکار دی په خپلو ګناهونو معافي پکار ده الله پاک دې موږ ته د خپلو زنګ د طرف نه یا د هر چا طرف نه خلافت بلیا دی خدای پاک دې په خپل مقام د ټول ملک نه او د ټولې دنیا نه خصوصا د پاکستان نه دی خدای لري